حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل تشریف فرما دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رادن نشو نبی علیہ السلام لراغه او په زارو قطار باندې جاړي په چغو چغو جاړي حضور علیہ السلام ته وی یا عمر ما یبکی کا عمر ولی جاړي وې دا الله محبوبا بهر یو کس ولاړ دی او ډېر په چغو چغو باندې جاړي نو بس داغه جړا ته مې شوکته نو زم به جړا شوم نبی علیہ السلام ته आवाज کوله چراغ هغه نوجوان ینګ نوجوان دی جاړي نبی علیہ السلام ته وی هله کولی جاړي او ته د الله محبوبا مال خپل یو ګناه یاد شوی دا یو ګناه مې کړی دا او د کم ورځې نه مې چا ګناه کړی دا نو مسلسل چغوام جاړم اس پته نه لګي چې ما به الله معاف کی کنه نبی علیہ السلام ته وی څه ګناه ده ګناه یې څه کړی دا وی د الله محبوبا په خله مې نه راځي نشم ویلې نبی علیہ السلام ورته وی ستا دا ګناه دا چې کم دی دا اسمان نم لویه ده وی دا الله پیغمبر د اسمانون نه لویه ګناه ده وی د ځمکې نم لویه ده وی د ځمکې نم لویه ده وی د عرش نه وی د الله د عرش نم لویه ده نبی اسلام ته ډېر څیزونه یاد کړل د الله محبوبه د هغې نم لویه ده نبی سماریان دی دا څه ګناه ده اخري کې ورته حضور علیه السلام فرمایل وی د الله د رحم عمره ګناه ده د الله د کرم عمره ګناه ده نوجوان ورته د الله محبوبه د الله د رحم په مقابل کې د ماشي وزرم نه دی ګناه وایا څه ګناه دې کړی دا ویجی زه کفن کشم مړی به وشو ما به کفنې ویستې ما به د مړو نه کفنونه ویستله دا زما پیشه ده تقریبا د 7 کالونه مړی وشي زه د مړي نه کفن د شپې لاړ شم او مړي نه کفن وبس انصارو کې یو جینۍ وفات شو پیغله جینۍ وفات شو د عادت مطابق زه لاړم او ما دغه جینۍ نه کفن لرې کړ بس بیت روان شوم کفن مې تللی کو خو دلته شیطان په ما باندې شهوت را باندې غلبه وکړه وی ما چې خولي موقع ده کفن مې تللی کړی دی او جینۍ بربنډه پرته ده زه واپس ورته شوم او د جینۍ سره مې په قبر کې زنا وکړه دغه مړي جینۍ سره مې په قبر کې زنا وکړه خو چې کله زنا نه فارغ شوم نو ما ته زما تصور او زما خیال دا راوسته چې دا جینۍ ما ته وایي چې او ظالمه او بدبخته په هغه ورځ باندې چې خلک د خپلو قبرونو نه راپاسي او په هغه ورځ باندې چې الله به د هر ظالم نه د مظلوم بدل اخلي او ظالمه په هغه ورځ باندې چې کله د خلکو اعمال تللی کیږي د هر ظالم نه به مظلوم خپل بدل اخلي دا یاد ساته زمال د کلمې روړه زما مسلمانه نن ته په خلکو باندې ظلم کې نن ته د خلکو حیا او عزت علی نن ته د خلکو بې عزتي کې یو ورځ را روانه ده چې تا نه به د دې ټولو ظلمونو نو دا نوجوان وی دا زنانه ماته زما په تصور کې دا زنانه ماته وی او ظالمه زه چې کله د قبر نه پاسم د جنابت په حالت کې به زه الله ته پیش کېږم زبا بربند الله ته پیش کېږم او زبا د جنابت د غسل په حالت کې به الله ته پیش کېږم او ظالمه اقا وخت نه ویدا تصور مې راغی او د هغه وخت په جړه شوم نبی علیہ السلام مخ مبارک د غسین سور شو و ته خدای ظالمه کفن دی ویستا بیا د مړي زنانه سره زنا وکړه نبی علیہ السلام مخ مبارک کله چې د نبی علیہ السلام غوسه شو مخ مبارک باندې د غصې هغه اثر ښکارېدل دا نوجوان رو کې ووته داسې رو کې ووته ځان د نبي علیہ السلام نه پټ کړ او اعوذ بالله من غضبه وغضب رسول الله اے الله استاد غصې نه او استاد حبیب د غصې نه پناه غواړم ووته لاړه ځنګل کې چغې وی جاړي 40 دن په ځنګل کې جړاګانې وکړې اخیری څلوېښتمه ورځ وه وی الله که چېرې تا زما توبه قبوله کړي نو خدای خپل حبیب ته خپل محبوب ته زما د توبې د قبولیت ارشاد وکړه او که نه قبوله کړي الله که زما په دې څلوېښتو ورځو کې ته زما توبه نه قبلې نو ربه درخواست کوم د اسمان نه اور راښکته کړه او ما په ایره کوم یې سېزه خو د جهنم د عذاب نه مې وساته یا الله که توبه مې قبوله کړي نو خپل پیغمبر ته زما کیفیت بیان کا او که نه قبلې ربا زما توبه نه قبلې اسمان نه اور را نازل کا او ما وسېزه ایره مې که دنیا کې جبریل علیه السلام راغی حضور علیه السلام ته وایي د الله محبوبه یو نوجوان راغلی و تعالی دا نوجوان
تعالی راغلیو دا تا پیدا کړي که ما پیدا کړي الله فرمایي الله ورته محبوبه دا بنده تا پیدا کړي که ما پیدا کړي نبی علیہ السلام ورته یا الله زه جبرئیل زه ټول مخلوقات الله پیدا کړي دي بیا ورته وی دې بنده له رزق ته ورکې که زه ورکوم وی جبرئیل دلا ټول مخلوقات لا رزق الله ورکي وی د دې بنده توبه به ته قبلې او که زه بیا قبلوم یا الله زما توبه او د ټول بندگانو ومن یغفر الذنوب الا الله الله نه بغیر بل څوک توبې قبلول ولا کم دی وی ورشه او زما دغه نوجوان ته ویا چې ما ستا ګناه معاف کړو راځه راشه زما عزتمندو الله جل شانه انتهائی زیات رحیم و کریم ذات تے لیکن یاد ساتا پا گناہ با جرأت نکے زلورتیا با نکے اللہ رحیم و کریم دے خو اللہ قہار و جبار او منتقم ہم دے اللہ بدلی غشتو والا ہم دے گو ریاست